د ملک د نورو برخو په رنګ په بردیر واړی کې هم د ټماټرو په نرخونو کې په لوی کچ کې زیاتوالی راغلی دی چې له وجې عام ولس سخت اندېښمن دی. بردیر واړی سبزۍ منډۍ کې د سبزیانو او میوو خرڅونکي وایي ټماټر او نورې سبزیانې ورته ګرانې میلاویږي ځکه یې ګرانې خرڅوي. زما نوم رسول خان دی او تعلق مې د واړی سره دی او تقریبا د 2005 نه کار کوم دلته په دې واړی کې سبزۍ کار کوم. ټماټر د ښکته نه ګران دي راځي هلته ګران میلاویږي چې دلته راوړي چې مونږ 10 روپۍ یا په 100 روپۍ او 900 روپۍ چلی پکې ګټو هر څه دلته خو د ښکته نه ګران دي. دا نورې سبزۍ خو ښې دي شکر دی ګزاره کوي. نورې سبزۍ کې دونه دغه نشته او دا ټماټر لږ ډېر زیات ګران دي. ځایي ولس وایي د ډېرې ګرانۍ په وجه مزدوریانې هم نه میلاویږي. نوم مې علم خان دی او د مهنګایۍ د وجې خو څوک بازار ته راتلی نه شي چې راتلی نه شي نو هغه به خرچه څه وکړي او بیا به بازار کې واخلي څه شی ځکه چې هغه د ګاډي کرایه او یا تیل او یا څه هغه نشي برداشت کولی. د چا د مزدورۍ درک نه لګي چې مزدورۍ درک یې نه لګي نو هغه به خرچه څه وکړي. بازار بیخي په بندېدو دی او هغه په وجه دا ده چې د هر شی ورځ په پاره روان دی او زموږ سره نور څه حل خو شته نه او حکومت د دغې حل کې راوباسي دي. پنجاب دغه اوړه دي هغه اوړه راباندې هم نه خوري تور خوړی به هم نه شو یا شتی نه او د پنجاب هغه میلاویږي نه او که میلاویږي نو هلته په 1500 دی او دلته په 3000 دي. د میډیا سره د خبرو اترو پر مهال ځایي خلکو دغه غوښتنه وه چې حکومت دې د خوراکي توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جاوید ملنګ، سونو پښتونخوا، بردیر واړی.